لکه څنګه چې الحمدلله دلته کې خانقاه شریف سره کم متعلقین وابسته دي او هغوی باندې کم تربیت کې والله ورکېږي داسې بل ځای کې نه وي. وجه دا ده چې موږ ته به شیخ صاحب رحمت الله علیه دا وایي چې دا وایي دې کې بنده ته نسبت منتقل کېږي، نسبت منتقل کېږي، د هغوی په توفیل او په حرمت باندې سوال وشي، الله تعالی ورته نسبت ورکړي او نسبت لوی شی دی. د دې مطلب دا دی چې بنده کوم ځای ته راشي، لکه اوس دلته څوک راشي بیعت کوي، د ټولو اکابرو، د ټولو سلفو، د ټولو مشایخو د سلسلې عالیې هغه نسبت دی طرف ته متوجه شي، هغه سالک طرف ته متوجه شي. او داسې خبره ده چې د یو مرید به بل ته به ورشي دا نشي تللی. یو کتاب کې مې کتل زمونږ د حضرت صاحب رحمت الله علیه باره کې، حضرت صاحب مونږه شیخ العرب والعجم مولانا عبدالغفور عباسی رحمت الله علیه ته وایو، او بلا شک هغه شیخ العرب والعجم په څلورو واړو مذاهبو کې د څلورو واړو مذاهبو مقلدین د حضرت عباسی رحمت الله علیه مریدانو، لکه داسې به و چې یو به د شافعي المذهب او مسلک به، بل به حنبلي و، بل به مالکي و، احناف خود الحمدلله هو. نو حضرت صاحب رحمت الله علیه لومبنې بیعت دپاره په اراده د نقشبندي سلسلې د بیعت دلی کې یو بزرګو خواجه محمد سعید دهلوي رحمت الله علیه هغه خواته لاړو. حضرت خواجه صاحب رحمت الله علیه زمونږ حضرت صاحب هغه وخت سره لا بیعت ته نو، خپله رای ورته ووایي چې زما اراده ده چې زه بیعت وکړم. نو خواجه صاحب، خواجه سعید صاحب وفرمایل چې زما خپله اراده ده چې فضل علي قریشي رحمت الله علیه یاد کړو چې هلته ځم نو که ته راسره لاړ شې نو ښه به بس وی چې هلته ورنږدې شو مسکین پور شریف دی رالل، بیا پاکستان هغه وخت سره خو نو خو دا ټولې لارې ووالې نو دلته چې رالل. او یو روایتو کې دا هم راځي چې حضرت صاحب هلته تللی نو خواجه سعید صاحب ورته وی چې ته لږ صبر وکړه. خو دغه ړومبنی واقع چې ما کتلی ده نو حضرت صاحب چې کله وایي د فضل علي قریشي رحمت الله علیه هغه مکان یا کوم ځای کې چې مقیم و هغه ځای ته نږدې کېدو نو هغې طرف ته یې مخ کړو، دعا یې وکړه، ډېر وخت یې دعاګانې وکړه. نو بیا یې مخ راواړو. نو حضرت صاحب وایي چې ما ته یې ووایي، مولانا عبدالغفور عباسی رحمت الله علیه وایي چې یو کار دی بوزم دی خو یو شرط باندې، او شرط نه دی خو یو خبره درته کوم یې څه وی دې دعا کې الله تعالی ما ته دا ظاهره کړه چې دا ته څوک بوزې نو دی به د فضل علي قریشي رحمت الله علیه بیا ډېر خواص وکړي، او دویم دا چې دا به هغه ته ډېر محبوب وي، ډېر محبوب به یې ورته. نو لہذا زما یو درخواست دی، زما دپاره به حضرت ته درخواست کې چې ما له هم د خپل هغه نسبت هغه حصه راکړي. نو ما وی چې بس که داسې وي نو بلکل به امر وي اکه شان وشو. حضرت صاحب به بیا دومره زیات محبت کولو چې په دلی کې یو ځل وی وفرمایل سبیل والی مسجد کې حضرت صاحب زمونږ هغې جومات ته به فضل علي قریشي رحمت الله علیه تلو. نو دا یې وفرمایل کہ جو عبدالغفور سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. سوچ عبدالغفور سے سرا محبت کئی غما سر بھی نہ کہیں، جو اس سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھے گا. ما سر بغض دے دو بغض ما سر بغض دے چې د سر سوک بغض کوي. او بیا یې ماله هغه خپله حرکه راکړه او تسبیح راکړې دا مراقبې والا، او یې وی چې نن به زه ستا په مجلس کې کښېنم. مدني صاحب وایي زه خولې شوم چې دا له حضرت صاحب څه وایي. نو دا هغه نسبت منتقل شي، او بیا بالکل حالات بدل شي.
نسبت پسې باندې روان شي. بې نسبته څوک نه دي چې چېرته عیسی هلته ورځي. او نقشبندیه سلسله کې د نسبت یو ځان له لوی مقام دی. نو دا مې دې پورې ووی چې سلسله کې مونږ د هغوی په طفیل او په حرمت باندې سوال کوو، د هغوی په برکت باندې سوال کوو چې الله تعالی د هغوی په برکت او د هغوی په طفیل باندې زمونږ باندې رحم وکړي، زمونږ ته فیض راولي، زمونږ سینې منور کړي د هغوی په برکت باندې. دلائل الخیرات کې تاسو وګورئ کوم چې د خانقاه شریف دلائل الخیرات دی، په هغې کې زمونږ د مشر مفتي صاحب هغه لیکلي دي او هغوی حوالې را جمع کړي دي او بیا د هغې حوالو تلخیص زمونږ مفتی حسین احمد صاحب او دی هغه را جمع کړی دی، هغې کې شته موجود دی چې وسیله د هغې څه مطلب دی. وسیله یې ډېر مختصر تعریف ډېر ښکلی کړی دی چې په زواتو سره کېږي وسیله، او دا زمونږ د دیوبند د ټولو اکابرو دغه رایه ده او دغه عقیده وه. دیوبند کې څوک مو د وسیلې نه انکار نه کوي، د برکت نه هم څوک انکار نه کوي، برکت نه هم څوک انکار نه کوي، د طفیل نه هم څوک انکار نه کوي، د حرمت نه هم څوک انکار نه کوي. هیڅ څوک نه کوي انکار. که څوک کوي نو هغه یې بل شان کوي، هغه یې زمونږ دپاره کوي وایي چې دی نشته او د خپلو مشرانو برکت مني. مونږ وو مونږ د ټولو اکابرو بزرګانو برکت منو، د ټولو سلاسلو اربعو د هغوی د مشایخو د هغې برکت الحمدلله مونږ منو. برکت خو لوی شی دی. او نقشبندي سلسله کې یو ځان له د دې مقام دی. ابوالحسن حرقانی رحمت الله علیه دغه زمانه کې محمود غزنوي هغه بادشاه لوی عادل بادشاه محمود غزنوي دلته په سوات کې یو مسجد هم هغه جوړ کړی دی محمود غزنوي.